وی وایا شنا په شرط وینا ګونګی نه شي ده خو شرمېږي کله کله. صفا خبره ګوره سمیل خو ګوره دا دلته ماته راځي نو بیا سمیل ته راغی که نه. الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. پخوا زه یم حمزه زمان ټکر. پخوا کې را سره موجود دی یاسر احمد ټایم لاپ جرنلسټ بیرو چیف صاحب. موږ یو ښایسته غوندې ویلاګ جوړ کړو، د دې ملګرو سره یې شریک کړو. یاسر ما سره هم په دې باندې اتفاق وکړو. یاسره څه وایې؟ بس زه خو به لنډ نه دا ووایم چې ټایم نه خرابوم خپله. زه چې وځو بهر په دې پېښور پوهنتون کې وګرځو، باران هم انجوای کړو، د خلکو سره خبرې اترې مو. نو راځئ چې دا کتونکي هم دا ویډیو موږ سره وګوري، همونږ په خپله باندې. او روان د کوم ځای نه یو؟ روان د هاسټل 2 نه، پېښور پوهنتون، پېښور پوهنتون هاسټل 2 رحمان هاسټل نه ځئ چې ځو. بسم الله. حمزه تعالی ولګول روانېږو. حمزه را مخکې شه چې پر سکرین باندې ستا مینهوال چې کوم دي دا هم وګوري. د دې مینهوالو سره یو لفظ یو څوک در په یاد شو که نه دا مینهوال مینهوالو نو دا به یې تاسو ته شي حاصل دی. او ښایسته ښایسته ځوانان چې کوم دي دلته کې شپې سبا کوي او خوندونه دې اخلي او خپلې ډګریانې د پېښور پوهنتون نه چې کوم دی نو هغه رانځغاړي او د ځان سره یې بیا وړي. خپل تعارف را سره وکړه. زما نوم مقاصد رشید دی. دا کره کې مینه ډېر ښکلی موسم دی یار. الله پاک داسې موسم وساتي ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده. دا که ګرمي موږ نشو برداشت کولی. ټول د هغه دی چې دعا وکړي چې په دې وخت کې زمونږ مشر هوی د کانې والا چې کوم دی هغه لاړو. وعلیکم السلام. حقیقت خبره چې ستا سره بیا خبرې بیخي نه ختمېږي. نو دا ملګري نور هم را روان دي، بله ملګري را روان دي. خبرې اترې به کوو خو ودانې خبره وکړو بیا دا بل دوه کسان دي دې سره اول خو دا لکه دوی سره روټۍ دي. د دوی سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی د باران په حواله باندې څه وایي؟ ښایسته ښایسته باران وریږي. باران خو به ډېر زیاته دغه ګرمي اوس ورځي که نه، باران ته خو اوس وجدار سړی خوشحاله دی. هسې دا روټۍ ګرمې روټۍ ګرمې روټۍ دا به په باران کې ډېره مزه کوي که نه، په ګرمۍ کې به ډېره مزه کوله. بس سر لمر په ګرمۍ کې خو روټۍ نه خوړل کېږي په ګرمۍ. نن هم څه خیال دی بوتله ماله ګنده خرچې به کم دي دا لږ اوس خرچې د ترس بیا وایي واوره خرچ دا کسان دي دا زمانه تختې دا دوه کسان دي بار دا خو زموږ ډېر نږدې ملګري دي. باران اولې سره به څه ویل غواړي؟ باران خو ډېره مزه وکړه، ډېر خوند یې وکړو او بس موږ ښه روټۍ وخوړه وکړو کېک څه مو خوړل؟ صفا خبره وګوره سمیل خو ګوره دا دلته ماته راځي نو بیا سمیل ته راغی که نه. ګرمۍ کې دغه لوبیا مزه کوي. دل نه هر څه ختم هر څوک وږي و نن باران ورځ به ښکلې ورځ ده نو هر چا هر څه خوړلي بل جنید اقبال صاحب خو زه پېژنم خو دې سره به همدا زمان ټکر صاحب خبرې وکړو. السلام علیکم جنید. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه ټیک ټاک؟ د باران په حواله به څه وایي؟ یاره د باران په حواله خو نشو ویلی، بلکې دا کوم موسم چې کوم را جوړ شوی دی په پېښور کې نو انتهایي ګرمي وه او ګیر چاپېره بارانونه شوي وو. په پېښور کې باران نه و شوی نو ماشاءالله شکر الحمدلله چې ډېر بهترین موسم دی او دا ټول سټوډنټان یې په دې باندې مجبوره کړل چې هاسټل پرېږدي، خپلې کمرې پرېږدي او بهر وکړي په دې باران کې وګرځي. یاسر بھائی د باران په حواله سره یو شعر ووایه. یاره شعر یاره دا شعر به پاتې راشي. السلام علیکم ملکه څنګه یې؟ ښې برابر. وعلیکم السلام. د باران اولې سره ډېر ښایسته موسم دی، ډېر مزېدار موسم دی. څه به ویل غواړې؟ حسین شباب یم او په دې باران کې به زه تاسو ته یو کلام وړاندې کوم. هیر می شي جانان خو را یادېږي کله کله، هیر می شي جانان خو را یادېږي کله کله و یادونه یې راځي سم راورېږي کله کله. بر هر زړه مې ټکور دی خو لا هغسې مین دی، بر هر زړه مې ټکور دی خو لا هغسې مین دی او باران چې راورېږي کله کله. او په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه، په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه او توبې خو لا توبې کله. وای دا یو پیره بیا ووایه. په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه، په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه او توبې خو لا توبې قسم ماتېږي کله کله. او دا نه چې ګنې وس د ګفتار نه لري ګونګۍ ده، دا نه چې ګنې وس د ګفتار نه لري ګونګۍ ده، دا پېغله پښتنه ده
شرمېږي کله کله شباب اوسنۍ خبره نه ده دا رواج د سود او زیان دی شباب اوسنۍ خبره نه ده دا رواج د سود او زیان دی رور هم د خپله روره جدا کېږي کله کله ډېره مننه زه خپله صدام حسین شباب دلته نه یم بلکل په کیسن کمپیوټر سټډیز کې زه خپل یو یوټیوب چینل هم لرم له پوهنتون ادبي ستوري سرودادنګار هم یم د پوهنتون ادبي ستوري بصیر صاحب سره او اوس مې یو کتاب هم کمپلیټ دی دا به پبلش کوم ډېره مننه ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ باران دی که نه او شعرونه هم د موسم مطابق وو اسفندیار صاحب باران وریږي پوهنتون کې ډېره زیاته ګرمي وه نن موسم یخ دی باران دی څه محسوسوې باران خو مونږ ډېر سوال کوو د الله نه چې وشي په پېښور کې مونږ پسې یو قسمه ړانده شوي وو نو الله پاک دا په مونږ باندې یو لوی رحم وکړو او الله پاک دې دغه شان یو هفته په مونږ باندې دا باران ووري او ډېر زیات انجوایمنټ کوو ډېره مزه یې وکړه دا راته ووایه د ماسپښین روټۍ دې کړې ده او که نه دې ده کړې رښتیا به وایې ماسپښین ډوډۍ له وس روان یو ډوډۍ له نن خو به ګورې هسې ګوره ډېره مزه کوي ډېره مزه به کوي دلته مې چاول خورو چاول شابه چاول ما موالي دي بس صحیح مه ووایه بیا او پسې چای څښو ښکلی او چې هغه زمونږ پښتنو خبره چرسي والا ملګري سره خپل تعارف وکړه دا سړی خو زه پېژنم ډېر د مخکې نه ډېر نور پسنه مې هم په خپله پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم نور تاسو ډیره زیاته مننه زما نوم ملک عباس دی او د یو ډي سټوډنټ یم لاست سیمسټر مې او په پوهنتون کې روان یو روټۍ لا او ډېر وخت پس ډیسي موسم باندې ډېر زبردست نو روان یو چې لا روټۍ لا ډېر ملګري روان دي کسان نیسه په لاره کې کسان نیسه دا قاري صاحب باران یو دوه درې خبرې وکړه باران ډېره زیاته قاری صاحب اوله خبر دا سره قاری صاحب السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب خپل تعارف را سره وکړه ارسلان نوم مې د اسلامي کالج سټوډنټ یم 6 سیمسټر والا د باران په حواله به څه وایي بس دا وایو چې ډېر ښکلی موسم دی ډېر ټیم بعد داسې موسم را جوړ شو نو چترۍ خو راغستل پکې خوند نه کوي چې بس همداسې پکې ګرځي چې ټول لوند دی او بس روان یې چې یو ټپه یو شعر در سره شریک کړو د باران په حواله باندې داسې ټپو سره خو داسې جګه مو نشته سمون پوه شوې نو ته یو شعر راته ووایې بیا شعر نه درځي خو زه یم شو ډېره مننه ډېره شکریا وخت دې راکړو د وخت څخه قدر کوو امیر صاحب لاس وخوځوه که نه مړه زبردست موسم ہے آج په پښتو کې خبرې نن وکړه پرېږده ډېر داسې خو ووایه چې پښتو کې وکړه خبرې وکړه شعر ووایه ټپه بیا خبر کې فرست ټایم ډېر زیات یو ټپه به ووایي یاره شابه ټپه شه تاسو په دې کلي کې که څنګه ده هلکه ورته ووایه دا سیز ورته صحیح کړه سپینې سپوږمۍ وایه شنا په چرته وینا ګونګۍ چې ولې ګونګۍ چې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ چې ولې نه وایې حالونه تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ ډېر خوند یې وکړو جي او تاسو واورېدې دغه ښایسته غوندې یو سندره سپینې سپوږمۍ وایه شنا په چرته تین والا بھائی تین والا ها دا ګوره هغه کیمرا ده تین والا تر زویا تین والا او خلکو تموان لګولي دي او هغه ساس کې دي کېږي اساس کې لري ساس کې او دا وخت ورسره روان نو کوشش کوو چې دا زمونږ په سکرین باندې را نشي او د خلکو سره به خبرې اترې کوو څوک نیسو مدینه مارکېټ کې خبرې اترې را سره وکړي نو ډېر خوند به کوي دا ماته رسېدلی اوسناک ښکاري چې ولکه دا سړی را روان دی ده سره خبرې وکړه ملکه ده سره د ښکاري وکیل دوه خبرې وکړه د باران حوالې سره راشه او دا سټایل یې داسې ولکه ما چې وکیل صاحب چېرته را روان دی ګوره خو سړی هم بهر حال ونیو ډېر ټایم بعد موسم ښکلی شو ډېره ګرمي وه د الله پاک لاک لاک شکر چې زموږ ښکلی موسم یې موږ ته بیا دې موسم کې مهرباني هسې دې موسم کې به کم خوراک خوند کوي دا راته ډېر دې موسم کې هر خوراک خوند کوي چاول شو پلاو شو کباب شو دا سړی زما په خیال د دې دغسې واده به ستا سره خبرې نه کېږي ځه ورځه مهرباني دا مایک مې د لاس نه ونیسه بهي یعنې ویش دي داسې ستړي هم دي او هغه دي او د خوب فرمان دي خو چې ځان ورسي خوراک مراک وکړي راځه چې دې کسانو دا وګوره هلکه ما خو ورته یو دوه درې ځل وکتل دې کسانو ته نو د دې ملک صاحب چې کوم دی لږ لږ ما ته وخندل نو بیا ورته ما وخندل د بیا وخندل
بیا دې صاحب اشاره وکړه دا وینې تاسو په سکرین باندې تاسو ته ښکاري نو دې خوا د رالو به باران ورېږي ډېره مزه کوي دا چیرس خو لاندري ټول دا سړی چیرس کوي زه ګوره په خپله باندې د چي ډېر غټ شوقي یم بهرحال په خپله کیمره کې دا چای برابر روانه یم چایو موسم دی بس راغلی و دې سړي راته وویل راځه نو سره راغلو کاله چې ما ته هغه ښکاري زما به نور خو پوهېږئ که نه چرګوټی او داسې نو چې اوس هغه بل سړی وایي هغه چې محمود خان یادی ګوره سوري هغه نه یادوم سیاسي سړی نه یم دې سره خبرې کوو موسم حوالې سره به څه وایي غواړې باران ورېږي یاره بس موسم خو ډېر مزېدار موسم دی ډېر راځي بس باران وشو او ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګړو شړنګا راځي نه لیلا واده شوه لوري شوه لکه سپوږمۍ په ترخ کې ستورې ګرځوي باران دی وي سیلی دی نه وي او سیلی ناترسه د یار زلفې ورانوي نه او وایي باران دی لس ورځې ورېږي او نه مې غنم شته نه د یار دیدن له زما او باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباده یم مننه جي مننه دا ګوره زموږ ډېر ښایسته ملګری دی دلته کې مونږ له چای دا پخوي روټۍ راته دغه کوي د دې سړي بس مونږ لاچي ګل صاحب که نه لاچي ګل صاحب موسم نن ډېر ښایسته دی څه به ویل غواړې بس ډېر ښایسته موسم دی بس صرف ښایسته موسم دی شعر ټپه راته ووایه ښایسته شانتې ټپه راته ووایه او شعر راته ووایه مړی یو راته ووایه ډېر ساده ګل د ده او د ده نوم چې کوم دی دا دی ملک ته ګوره دا وایي جنرال سوال دا راته ووایه چې په پاکستان کې څو ټکي دي پاکستان کې درې والا خدای نن یې پکې یار کو پنځه کړو درې کړو وای بس ټیک شو دا څنګه جنرال سوال دا سړی ماته ډېر خطرناک کاری سلامونه صاحب څنګه حال دی وعلیکم سلام وایا جی د باران حوالې سره بس غواړې موسم ډېر ښایسته دی یاره شکر دې بس باران وشو الله فضل دې بس دا نور څه ووایو ټپه ووایا ټپه هم موږ د راځي نه شیخان یو شیخان ټپه نه زده کوي نه که نه دا ولې وایي چې شیخ سره تسبیح خوند کوي تاسو سره ټپې خوند کوي صحیح ده سلامونه احترامات ملګري څنګه یې څه وایي د باران په حواله راڅه موسم ښایسته دی نه دی هوا ورېږي بهي چترۍ ته ضرورت شته دی نه شته جون میاشت ده چې جون میاشت کې در باندې داسې موسم الله رحم دی داسې موسم وي نو څنګه ټپه به وي ټپې خو نه راځي ماته بیخي نه راځي خلک چې کوم دی نو هغه دې وخت کې باغ نه مې کامل روډ مې څنګه یې ښایي ټیک ټاک ټپې مې روډ مې تارو باران په حواله باندې څه باران خو ډېر زیات شو ډېر موسم راغی هاي شابه سلام راګیر کو سلامونه صاحب دا زموږ ډېر نږدې او ډېر خوږ یار دی ډېر نږدې ملګری دی باران ورېږي مړه مړه کته ډېر نږدې راغلی بس خوند کوي کنه کنه کلی کوم ډېر په بارانونه دته خپل ته څورته تیرې کړې ګرمي وه او एकदम یخني شو سوي یاره ډېر زیات ښکلی موسم دی ډېر زیات ښکلی واقعي چې ډېره زیاته مزه کوي ډېر زیات څه به خورې په دې موسم کې څه خو یې خوړلي دي ګوره ما درڅه ښکاري خوراک خو کړی دی خو څه دې خوړلي دي چټو خوراک دا ته پته ده بس نه وې ما کدي شي ما کاشه خوړل دی ترځګا نور په خپل پیګي نو څه خدمت کوو سامونګه راځه چې په دې موسم کې رمانه چې وسه ستا به باندې به مونږ موسم زه زما لکه په مونږ هم نسکي اسلامي کالج ته مونږ بس صحیح خدمت کوو والله ډېر ډېر مهرباني کومو ملګرو سره زموږ خبرې وشوې ډېر ښایسته پیغامات چا شعرونه چا راسره غزلې شریک کړې دا تاسو وکتې او باران ښایسته ورېږي مونږ هم ړانده شو نو په اخري دغه به ویم چې د خپل ځان خیال ساتئ د هاسټل د صفایۍ د هر ځای کې د صفایۍ خیال ساتئ اخره کې میسج دا دی بھائی چې د ځان خیال ساتئ د خپل صحت خیال ساتئ او د صفایي خیال ساتئ کتاب او د استاد ډېر 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 قدر کوئ د ټول پاکستان خیال ساتئ پاکستان زنده باد